خدای د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه او هغې که څه ګناه کلي مالی سزا راکړه. زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه او د ده سره د ده په شان یو 12 دوزخیان کا. د ده سره د ده په شان یو 12 دوزخیان کا، زما سره زما په شان 4 جنت ته بوځه. او خدای پښتانه ډېر په دنیا کې دردېدلي دي، خدای پښتانه ډېر په دنیا کې دردېدلي دي او خدای پښتانه کور په کور جنت ته بوځه. او منیر نه که څه اخلي په سجده کې یې ترې واخله، منیر نه که څه اخلي په سجده کې یې ترې واخله. منیر په خپله مینه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه ارشاد بھائی ستاسو او ستاسو د ټیم ډېره شکریا ادا کوم د وایس اپ دیر. او د هغې نه بعد به زه خپل تعارف وکړم چې زما نوم فرمان خان دی او د ماخۍ علاقې اوسېدونکی یم، کوز جندل، او په دې تیمرګرې په ډګري کالج کې په پښتو څانګې زده کړیال یم. او د هغې نه بعد به درته زه یو څو غزل ووایم چې یو غزل دی چې زړه او ذهن ستا په یاد کې لیونیانو، زړه او ذهن ستا په یاد کې لیونیانو، ځکه خلق دنیا راته حیرانو. او ما به څه ګناه وکړې زما ربه، ما به څه ګناه وکړې زما ربه چې زما وینو ته تږی درس جهانو. او غریبۍ مونږ له یو بل جدا کړو، ګنې ټول کلي کې ما په شانې ځوان و. او درته یاد به شي دنیا ته به ښکاره کړې، ارشاد صاحب درته یاد به شي دنیا ته به ښکاره کړې، که په ما له سره تېرو نو فرمانو. او بل یو غزل به د منیر بنیري شریک کړم چې خدای د بلال د یو اذان د برکته، خدای د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه او هغې که څه ګناه کلي مالی سزا راکړه. زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه او د ده سره د ده په شان یو 12 دوزخیان کا، د ده سره د ده په شان یو 12 دوزخیان کا، زما سره زما په شان 4 جنت ته بوځه. او خدای پښتانه ډېر په دنیا کې دردېدلي دي، خدای پښتانه ډېر په دنیا کې دردېدلي دي او خدای پښتانه کور په کور جنت ته بوځه. او منیر نه که څه اخلي په سجده کې یې ترې واخله، منیر نه که څه اخلي په سجده کې یې ترې واخله. منیر په خپله مینه کې نسکور جنت ته بوځه. یو بل غزل به رسه د عادل ارمان ورو شریک کړم چې دا مې ژوند او بس دغه زما کارو، دا مې ژوند او بس دغه زما کارو چې ته نه وې زما تا ته انتظارو. او ارشاد صاحب دغه ته چې ورته یار یار کوې یاره، دغه یار دی هم څه وخت کې زما یارو. دنیا راغله او هغه پکې رانغی چې په چا پسې دا زړه زما بیمارو. عجیبه چل و چې کور کې به زوی لارو، عجیبه چل و چې کور کې به پلار زوی و، بس هغې د خپلې خوښې ژوند غوښتلو، بس هغه په دې خبره سزاوارو. زه په خپله یو سزا وم خپل ځان له، زما ځان زما په ځان کې ګرفتارو. او بې غرضه پردي زړونه جوړول به پس ورځو کې ارمان دومره وزګارو.